وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ہر انسان پا دنیا کے پا پریشانوں مسائلوں کے گیر دے اور انسان دے سوچ کے پروت تے کہ دعا کئی نو وی خدا پریشانی قبل تم وی نو یا اللہ پریشانی میں دا چاہتا دا مال پریشانی دا چاہ سرنشتا پریشان دے چاہ سرشتا پریشان دے دا چاہ بچی نشتا پریشان دے او دا چاہ بچیشتا پاگے کے پریشان دے دا چاہ زمکا کور نشتا پریشان دے او دا چاہ زمکا دا کور دیگے کے پریشان دے. دا ولی دا خلق پریشانے کے پراتے دے او ٹول جن پا دے پریشانے کے تیر شو سار نما خام ماسخوتانا پوری دا پریشانی او بیا چې د شپې ودشي نو په ګولو ودکېږي وی خوب نه راځي. دا د دې یو څو وجې دي زمانو. نو نن درته زه یو څلور څیزونه ښیم او وجې به هم درته وښیم او د هغې علاج به هم درته وښیم. څلور څیزونه که دا څلور کاره مونږ تاسو کړل تو انشاءاللہ چے اس قسم پریشانی با منگو تاسو تنی نہ بدا مال پریشانی وی نہ بدا بچو وی نہ بدا خزی وی نہ بدا مورو پلاری نہ بدا گاونڈی وی نہ بدا مرضی او نہ بل تکلیفی. ازمائش کرام شی بیماری او تکلیف خود تب آگے کے مطمئن خوشحالا بے پریادو نہ بنا کے لنبی دادی چے منصار وقتی پاسو نو ہر انسان دا گناہ پا سوچ کے پاسی دا اللہ دا رضا سوچ اس سو کم نکے. کہ یو دکاندار دے کہ خمش تک ورے ٹول نہیں آدو یو دکاندار دے اگا چے سار وقتی پاسی نو پا دے سوچ پاسی چے نن بزا سونا پیسیو گٹم او دا بل مسلمان جیب بزا سنگو وام زبا سنگ دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز دا ایک نمبر پسیز خرس کرو. دا گڑی والا شی بزا دا سوچا ستر پشی سنگ خرس کرو. دا شی بزا کمزور پخ سنگ خرس کرو. دا دو کون ٹگی چی زبا دے سودا کے کوم دا دے انسان نبے سنگ پٹا کرو چی دے پی پی نشی او زی خرسا کرو او زبا دا خراب مال دے خسر سنگ یو زی کم چی دا او باسم او پیسے سنگ او گٹا دے با سنگ خودے خوشحالا کی تا چی دا خودے بندہ خپکے او دا خودے دا بندہ جیب بے او دا اللہ بندہ ذلیلہ کے او رسوا کے نو اللہ بتا سنگ خوشحالا کی. پورے لگ سوچ او عقل او فکر پکار دے. یو زمیدار دے چے سار وقتی پٹی تا دے پا دے سوچ دی چے زنن وقتی لالشم و بخور کوم چے پردے و بز سنگا ہوام او کدے یوے کئی دے پا دے سوچی چے سوکنی چے دا یوے دے پردے پولی تا یادا سسکور علم کم و دا پردے پولی لگا غندے اتراش او کدے سامان خرسائی سبزی خرسائی او دے گوتے ڈکائی نو دے چے دے فصل تا گوری پا دے سوچ کے چے پا دے مٹرو کے خوپا خمشتا او دے کے خوالہ دانمشتا چے دا بز سنگا پا خریٹو باسم
دا ګوتې به څنګه واړه کم چې شی پکې لږ راځي او دې په ډېره څنګه خرڅه کړم. دا ټماټر څخه به زه څنګه وباسم، دا څخه به لاندې کم دي هغې له سوچونه کوي او فکرونه کوي، په سوچ او فکر کې پروت دی. باغ والام په دې سوچ او فکر کې پروت دی چې دا خراب سی دا خراب سیو بد بندې کا لکه خیر بندې کوم چې دا خرابه میوه به په دې ښځه څنګه وباسم. دا سوچ چې زمونږ او ستاسو دی چې د بل جیب څنګه ووو. یو ډاکټر چې زیسار کلینیک ته په دې سوچ کې دی چې یو مریض مال راغی د دا جیب به زه څنګه ووام، دته به د ایکسرې ضرورت نه و، زه به ورته لیکم ایکسرې والا سره به زما خبرې چې نیمې ستا او نیمې زما، الټراساونډ به ضرورت نه و، زه به ورته لیکم هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې مال راکې، د لیبارټرۍ ضرورت به نه و، زه به ورته لیکم هغه سره به زما خبرې چې ماله به 200 روپۍ راکې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی څونه کمیشن به ته علم، خراب سیخ دی ولګئ، کمزورې دی ولګئ، لږ سیمنټ دی ولګئ، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي. مال ډېر ګټي ډېر ګټي، خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده. او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چې ته تللی نه، دا خیرت پریشانی خوړو چې ته تللی نه، دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرامې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولي شی دی. دا لوی خلق دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي واخ واخ دې په 100 او په 200 کې ګټي، هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو وایي وي، دا چینی زما شودا باندې خرڅه په بل چا، بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي، دا په بل چا نه خرڅه، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپل واني بیا خوندي کې نه خرڅو، ریټ اوخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باید د 100 کوشې په 300 خرڅېږي. دا پیسه چاله ګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مني. پته ولګېده یو سوچ ذهن ته راغی چې دا خلک اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي ده نو هغه په موږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم نو بس علاج یې څه دی زمانو؟ علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم هر څومره نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زمانه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه، د پیسې ګټل تعالی منع نه دي. د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه، خو نیت دا وکړه سار چې دې پټي ته څه سوچ وکړه وایي دې پټي ته زه ځم الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي، مال جوار پیدا شي، دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، خو الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم، ټګي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې درته ګورې حقیقت وی چې څوک نه کوي ټګي د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګ کاټونه اچوي نو مارکیټ ته وړئ نو حرامه مو ګټله،
او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بېرنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅوي نو زه ښار کې څه کوم چې علم زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده مالې په 3.5 راکړه خو مالې پاکه راکړه هلک سوچه شی ته لاړ شه مارکېټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه اعلی په 100 کیلو ده په 1500 ماله په 600 راکړه خو ماله سوچه پیدی په 150 روپے کیلو در نزاخ نم خمال سوچا پیرا کا رشتہ وای په سوچا خلق پیسې ورکې کنه ورکې نو کار ولې پاک الله ولې نه خوشاله وي یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزی پړه کې دا سوچو کې چې زنن سمرا کارونه کوم سمرا دې کې بزد الله د رضا کوم بس ته الله په خوشاله شي ته ګوره تماشا کوا پاغه لګه کې بتا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي یو مس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو چې کور ته براغی نو ښځې به ورته وی ته کار روزګار نه کې ښځې بس زما مزدوري دیاړي نه کېږي زه څه وکړمه کار روزګار ته ډډې نه لګېږي نیک سړی مونځ به یې کوو دس به یې کوو سوچه کار به یې کوو په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي دا هم یو غم دی چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج پمپ پوری او هغوی زمړه خپل کار کوم ځان دې مولا جوړ کړی مولا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدارو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته وې وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفې پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت دی او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار تار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفې پرتې دي راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه نو وی چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وی خدای دې بې بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځه ورشه راوړه نیک بخته چې څه پې والو وی ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولید نو ورته په خوب کې څوک وی وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپے د اشرفې پرتې دي راواله دې ورته وی برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفې لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېجه د 100 نه خو 10 لرانه د 10 روپۍ لا ګورې شی روان دی ورشه بیخ دیو ده مونږ دې وخېجه کار دې نشته او بچیم نار دی او زم نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه یې راله هغه هوښیار چې برکت نه څه به کېږي زه به دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سهار چې را پاڅېد ښځې ته یې وایي وایي ښځې وایي ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وایي خپل کار کوه 100 دې نه راغېشتې 10 دې نه راغېشتې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼي اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه
هغې راواغېسته چې راویغېسته اشرفی ډېر شو نو ده وی چې زره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بنګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نو لاړ د دریاب غاړې نه او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخورې خوراک وخوري چې کور ته یې سینګروڼه وی ښځې وی کب مې پې واغېست سړی یې بیختې وځه پسه به دې وړاغېستې و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې څه سبزي وا به دې غېستې و نو یو کب وی بس ښځې خبرې به نه کې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغې یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته دا به کوم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړه دکانونه دي هلته ورشه کټ مارکېټ کې لوی سراب دی هغه یو څه د دې پیسې هغه سره چې هغه یې څنګه یو چې وکته وی کاکاجي دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا مونږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ دی او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفی او درهم پې وشو او کور ته یې راوړلی ښځې ته یې وی ودلید برکته ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به مال به ډېرې دولت به ډېرې خو برکت به بلکل نه نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي شیطان وي برکت به خپل کار کوي شیطان مثال د هغه ښځی دی او وی برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لکه روپۍ به دې لګي اوس به زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لکه روپۍ لګو موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 15 لکه روپۍ لګي د هغه په خولې 15 لکه روپۍ لګو او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګو چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکړه په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکړه او زه دله زیاتې درکوم نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې او انجینر وایي دا کور دی او دته په 40 لکه بل انجینر راغی نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی سبا به راته رابرجې کرک شي دا به 15 لکه روپۍ یو وایي 483 ښه بل وایي نه دی کې به 603 چیک ورې یو وایي سیمټ دومره واچو بل وایي نه زیات واچوه هغه چې څوک درته زیاتې دی د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګوي او چې خدای درته وایي نه لګې رسول درته وایي نه لګې بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی او الله او رسول نه خوشحالی په دې خبره پوه شوې نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي لومبې کار به څه کوو رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورت انعام آیت قل اوایا اے محبوب دے خلقو تا ان صلاتی چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت قربانی وغیرہ بدنی عبادت ان صلاتی زما بدنی عبادت و نسکی زما مالی عبادت و محیایا او زما زندگی او جن و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین دا اغی اللہ دا پارا دے چی اغا دا طول مخلوق رب دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش دا چی صبر بدنی عبادتو نکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش ونسکی او دا چی صبر علا لکم ذبحکم دې د پاره باندې کوم چې بچي مې غوښه وخوري د بچا د پاره کوم الله که د قرباني کوم دم چې الله خوشاله شي دا به مقصد
که زما زوی شوي او زه عقیقه م کومه دا نیت به ني چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري بچي به مخوري غوښې به وخورو نیت به دی چې الله خوشحاله شي ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به ووایي چې پلانکي حج وکړو او اجي شو عمره کومه هلکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړو 3 وکړې او ډېرې عمرې یې کړې دې دپاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشحاله شي ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مینی چې خلک وایي چې پلانکې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه زما مقصد به سي چې الله خوشحاله شي ومحیایا او زما د ژوند ټول کارونه به م د الله دپاره هسې که ته دوکان ته ځې او سودا خرڅې او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي نو ثواب ونه شو ثواب شو رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي نو ثواب دی وشو رسول الله مبارک قدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي نه په خپل اوچتولی شي خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا یو نړی دې واخېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه قسم په خدای په دې م الله خوشحاله د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي الله سره تا به خدای چېرته خفه کړي حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل نو چې په خیرالې ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت دودي دی کې غوټې وې غوټې چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وې سعد دا څه دي او ورته څه وایي وې د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زبا دا ویم چاری پی راکاگم سسکورا پی وام رمبی باندې پی گوڑ سوم وی دا اللہ رسول بچولا نفقه او رزق رٹم ذکر می دا اللہ سخت یا غوٹی دی قسم دی حضور پاک دا غلا سراواغشتل اوچت اکرل او کل اکرل ورطوی دا اللہ سونا بجنت دی نو کبا کرنا اللہ تجارت بی بلا نفقه او گتا بچولا او گتا نیت داو کا کر چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا 2 نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بلکې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای د دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي ولا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات علم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو جبې مسلمان شکل د 2 جبو مسلمان ولې جوړېږي د یو جبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې هر سار چې پټي ته دی نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه بیا چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دوکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ والا راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړم ومغه کار کیا خو نیت خو کا کر الله د پاره او کا کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالي کنا ته ګوره چې تعالی خدای په دې کار کې برکت اچي او کنا چي نو موږ ومغه کار کو نیت پر شیطان به خوشاله او خدای باندې خوشاله لومبه علاج څه شو سار وختي چې څوک زمینداري لري که دکانداري لري او که ډاکټر صاحب دی کلینک تا نیت دې دو کې چې دا کم الک مال راضي او کشر دی دا سه علاج بکوم لکه د خپل بچی چې کوم او دا کم الک چې زما امزول دی او مال راغې دا سه علاج بکوم لکه خپل رور لچې کوم او چې دا کم مشر مال راغې دا سه علاج بکوم لکه خپل ترو خپل پلار لچې کوم بس تا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او کنا چي چې ته پکې خوشاله کې او کته پکې نه خوشاله
انجینئر صاحب تم دا نیتو کا وی دا سکول چی جوڑے گی او اسپتال چی جوڑے گی دا نیت کوم چی دا سے جوڑ شی لکا دا ما خپل کور چی جوڑے گی دا شتمڑ پا بار ملکونو کشتا دلتا نشتا ما تا یو سڑی بروزم خبر اپڑا یو ملکی یادو ما تا اٹلی رشا اٹلی کیو ما تا یار مولی سے ارسے سوچا دی خو ارمان دا دی چیو ایمان پاکی نشتا دروغ نوی دوکا نکی شیخ خرسی ایک نمبر خرسی جنگ در سر نکی جگڑ در سر نکی پا لشل کالا کی پاقی کی جتاو سا پوری مونگ جگڑ سی نکلا دا مشر احترام کئی دا کشر خیال ساتی چا سر ظلم زیادی نکی مائی بس شیطان داغینا اصل ٹرانسفارمر رانی ولی دی چاگی تا ایمان ہوئی بس آگئی تا ختم کرے باقی خوچ ارسو نعمل کے نو ثواب پہ نمیلے ویلی چی ایمان ورسر نہیں اے دا مونگ قرآن داغی خلق خپل کرے دے زمان دین دغ خلق خپل کرے دے امنگ پریخے دے اولی مونگ دا ظلم کو نو دن نپس زمان بیان چے سوک اورے دا یو فرمولا سار چیوزے کہ خیر انشاءاللہ ہر سڑے چے کار لوزی کہ دکان لزی کہ زمیدارے لزی کہ نوکرے لزی ار سوک چے کار لزی دا با میرا بانی کوئے یو دو رکاتا نفل بکوئے سو رکاتا 2 منٹا پہ مڑا لگی نو 2 منٹا سے شید 2 رکاتا نفل باوکے او بیا با اللہ تعالیٰ سوچت کی چھے اللہ زد رزق پسی ہوا زانلم گٹم خزی بچولم گٹم دیر اقوالم دنا خدایا حلال و برکتی اقا دنا اقوالم چھے تپی خوشحالے گی پاس تا گور اسماس وطن چی رازی ما خام بیا ما تا ہوا ہے چھے بیا پا دل خدای پا کی برکت چھے یو کنا چھے لگے بھئی خسولی بہتنی لگا ڈوڑے بھئی حصولہ بہتنی محفوظ بھئی خوشحالہ بے تب ہم خوشحالے بچی بدم خوشحالے سکون بمیت مینان بے دا یاو دوے مفارمولہ دا تسخیم دوے مدا چیتا دکان کے ناستے پلار روانے موٹر کے روانے او دا پٹی پا پولا روانے نو یوٹا کے وائے لا حول ولا قوة الا بالله سنگا بوائے الا بالله اور اشتیا دا سار یو ٹکی رانے یر شو سار چی دی دا 2 رکاتا اکلل دا دینا پس بسل کراتا خیر دے که دا وقت نی رستم بیلشی او مخیم بیلشی سلورم کلمہ بوے لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر کسو کیو گدا بیلشیم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وكذا وقدا نشي ويلي لا مختصر وايا ما سروا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سل پیری بوي 2 رکعات نفل او دا سل پیری بس اس بده خدای د شیطان نه بچ گئی اس پر توجہ نے کہتے کہ خیر دا عمل پیو کہ پتہ برتاو نہیں ٹولا رز بری نے کہتا توجہ ہوئی او چی دا ہمارا توجہ چی دا اللہ دا پارنیت چی دا بدیم خدای درست کی او دکان کی سودا خرسین و التوام دا خدای پاک نہیں غلا رخی چی دا خشی خرس کا او تا گورا گاک بدیم لیری او دا زمزبک مدن بدیم لیری او زبکا کی بدی پیداوارم لیری خوشحال بمی دا یو پار دویم سدی دویم بدروزی لا حول ولا قوة الا بالله سو نخبلی مانے دیر غٹا مانے رسول اللہ مبارک فرمائی کہ سو کوئی لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج دے دسو او پٹولو کی رکوٹی بیماری ٹینشن دے ٹینشن ہم ٹولو کی رکوٹی ٹینشن خدا ٹولو نا خطرناک بیماری لا حول دیر مانی لری لا حول یا خدایا دا شیطان نخلاصی نشتا مگر ستا پا توفیق دا تاوان نا بچ کے دل نشتا پا دی دکانا پا دی زمکہ کے نشتا اللہ مگر دا دینا میں تا بچ کے دا بیمارے نا بچ کے دل نشتا مگر تبا میں بچ کے دا تکلیف و دا ٹنشن و پریشانے نا دا بچو دا خدے دا غم نا دا بیمارے نا دا وسوسی دا شیطان نا بچ کے دل نشتا مگر پتہ ہے تبا میں بچ کے ولا قوة قوت عبادت متعلق طاقت دکار طاقت
د وجود طاقت د مال طاقت دا ټول دا خدای نشته مگر دا د چا د طرف نه دي د الله د طرف ښکلې معنی چې څومره خلاصه به ویم چې څومره د مال د بدن د بچو تکلیف دی خدای د هغې نه ما بل څوک نشي خلاصولی او چې څومره طاقتونه دي زما د بچو د مال د عبادت د ارث دا ټول بستا په توفیقي پروردګار 1500 پیرې به دا شواروس کې وایي یو 15 منټه پې لګي نو 15 منټه باندې چې ستا دنیا هم ښه کېږي او آخرت ښه کېږي نو ته نه وایې څونه به وایو که خیر انشاءالله سلدلنا مینه چې دا مخ دې وا 1500 کرته ته به 1500 کرته وې او ښځې ته دې وا چې هغه 1500 کرته نو ګیر نه نو ظالمه خشې ده تخیم کړه فایده ده پکې انشاءالله نن د ته فایده خیم انشاءالله نو سو شو وایه څه شی لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم وسره وایه لا قدر اوس چې کله ماښام ماسخوتن کور ته راشئ او د ماسخوتن منځم وکړو نو په دې ورځ کې به خامخا زموږ نه ګناهونه شوي که زرها وایو خو ګناه به شي لازما به ګناه شوي کمې زیاتې د نظر ګناه د لاس د ژبې ګناه نو استغفار به وایه استغفر الله الذي وایه لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه او کوي چې مختصر دا نه یادېږي نو یادېږي ملا صاحب نه زده کوي یو ټکي دروازې زده کوي او که بیا هم نه یادېږي نو داسې ویلی شي چې استغفر الله وایه ربي من كل ذنب واتوب الیه او کوي چې دام ګران دی نو داسې وایه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دام ویل چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا به څونه وایه دا یو سل کړه 313 کوي خو ډېره خو خیر سل پیرې دا به وایه که خیر انشاءالله وایه نو ګوره که دروازې د نه څه غلطۍ شوي او کوم ګناهونه شوي او څه رواني شوي الله به معاف کړي او بیا چې کوم وخت اوده کېږي نو دوه کاره به کوو یو به دا کوو چې یو سل پیرې به درود شریف وایو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا بهتر درود دی دا اللهم بارک دویم درود دی دا لومبی درود کدا د تکراری مختصر اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد یا داسم ویلی شي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي وصلى الله على النبي الأمي سل پیره وای به ان شاء الله او چې کله ود کېږي بیا نو د کېدو وخت کې بس دا خو ستا پوره سیسټم دا خو تا دپاره یو پیکج ما تیار کړ دا ښه پیکج دی ستا دپاره د دنیا د پریشانو نه د تکلیفونو بیمارو مصیبتونو نه به دې خدای ساتي او په رزق او په مال اولاد کې به دې خدای برکت میږدي او ټینشن نه به خلاص شي څو شو هلکه څلور څیزونه شو ستا په پیکج کې څو دا نن د سره د مدرسې سبق ورې ځوتو نن د ترجمه په زور تقریر نه کوم د مدرسې سبق ته ځوتم سحر کې 2 رکعات نفل نیت دا چې الله نن سکم تا د پاره کوم او سلورم کلمه سل کرت 1500 کرت لا حول ولا قوه الا بالله او ما خام سل کرت استغفار او سل کرتا درود شریف ها اوس ته کله ود کېږي نو دا ود کېدو نه مخکې به رسول الله مبارک دا سلور سورتونه وي قل یا ایها الکافرون قل هو الله احد او قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس دا به واغشتل پلاسونو به چوف کړل په ټول وجود به راخ لکه دا خو یاد کې قل یا ایها الکافرون
دا یاد کې استادان نه یاد کې قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس بل یو بل دا یو شی خیر خاص اندر شی یو ذل رسول الله صلی الله علیه وسلم کو فرمایا وی هر منځ پسې لس کرتا سبحان الله لس کرتا الحمدلله لس کرتا الله اکبر مو غتا تدریج آیو درې دې خو ډېره خبره شو درې دې قضا نو چې درې دې کرتا شو نو مجموع اصل نو پینځو منځونو پسې شو 500 منځونو پسې شو 500 او بیا چې ودکېږي او سل کرته وې شو 600 نو 600 چې په لاسو کې ضرب ورکې سو دي جوړيږي 600 نو تاسو کې بداسه سوقي چې دروازه 600 ګناهونه کړی نه دا د 600 ګناهونو کفاره شو 600 او حضور پاک کم خولی دی اس فرمائی وی ہر منزل پس لس کرتا سبحان اللہ لس کرتا الحمدللہ لس کرتا اللہ اکبر نو سوچو دیر او د کېدو په وخت کې سل کرتا سوچو 130 نا دیر خو یو منزل پس شو نو پینځو منځونو پورو سوچو 1500 نا 150 دیرش پا یو پسی چونو 150 یو نیم سل پا پینزو منزونو پسی چو یو نیم سل او چه ادکے گے سل باوے نو دو نیم سو شو کرد نو پلسو کے ذرا ورک دا رسول اللہ مبارک فرمائی نو دو نیم ذرا شو نو دا دو نیم ذرا نیکے بطالا خدای در کی نو ایدا سے سوک پوچی دروازے بے دو نیم ذرا گناہ کری دو نیم ذرا خضوک نشی کولے دا دو نیم ذرا گناہونو صابون خدا شو منظر پسے بسکا وسا کہ لس تذکرتا وائے ام پا حدیث کشتا کہ دری دیرش کرتا وائے اللہ اکبر سلور دیرش کرتا ام پا حدیث کشتا دا بوائے کہ خیر انشاءاللہ او چو دکے گے سو کرتا بوائے سل کرتا دری دیرش کرتا سبحان اللہ دری دیرش کرتا الحمدللہ او سلور دیرش کرتا اللہ اکبر دا بوائے انشاءاللہ دا چی دی اوے شپگ زرا گناہونو دا پارا صابون شو سو دا پارا شپگ زرا گناہونو نو شپگ زرا سوک کولیش دا دا غیر دا پارا صابون شو پا دی باندے با خدای کا شپگ زرا گناہونو ختم کی نو دا ملتنن سلور اغا سیزو ندی سلور او دا او دا کیدو پا وقت کے 4 قل سورتونا آیت الکرسی سے شیرے آیت الکرسی دیوی اللہ با دی طول اشپر شیطانانا او دا پیریانو اور دی مصیبتون نو سایتی او دا استغفار حسن بصری رحمت اللہ علیہ دیر روی عالم دا دین دیر شوی دے دیر روی محدثم او دیر نیک سڑی سوپی میں یو سڑی والراغ وی دیر زیاد گناہگار ہے گورخا وی استغفار مائے بل سڑی والراغی وی بچی میں نشتا وی استغفار مائے بل سڑی والراغی وی غریب ما مال میں نشتا وی استغفار بل سڑے والا راگئے وی زمان پا علاقہ کی باران نکے گی وی استغفار ہوئے بل دیتا پوسو کو ویسے بیزت اگر دم سوک میں قدر عزت نکی وی استغفار ہوئے نو یو شاگرد ہوتے بل سری مزدری کدا یو ٹکی دے ذکر وہ جو سو کوئی پسر میں در دینو دا گولے خوراغ پخواغا رسول کاغذ گولے پا وکرنا پخوا بمونگ دی بسونو کتلو نو دی 400 کے با سڑی رو خطا سور کاغذ گولے بے دا پر لالا خرسولا نو چت پا بدن کے بسونا بیمارے بے بے یاد اکڑے وی دا یو دا سر خوگے گے استرگی خوگے گے پخیٹ دردی یو زکامی یو مرے خرابی یو خوگونو کے دردی دا نو سور کاغذ گولے بے رو استا نو چا شاگر ہوتے ہوئی چم دا غد یو دا سور کاغذ گولے دا سردا او ار چاہتے خیر بل سر ازدادی کنا او تصوی وی قرآن شریف کے اللہ پدے وہ وعدے کرے فقلت استغفروا ربکم دا پیغمبر پا جب اللہ فرمائے انہو کان غفارا استغفار وائے خدای بدیو گناہ یرسل السماء علیکم مدرانا کہ باران نکی گی فشیبو باران بدر باندے خدای پاکو کے ویمددکم بی اموال مال نشتا مال بم خدای در کی دریش وبنین زامن نشتا زامن بم خدای در کی ویجعل لکم جنات باغون بخدای در کی وانہارا
دومره ځمکې به خدای درکړي چې نیرونه به پکې چلیږي. ما لکم لا ترجون لله وقارا، وی د خدای نه عزت ولې نه غواړئ؟ مطلب دا چې استغفار وایي عزت به هم دله خدای درکړي. الله خوشحاله شو. استغفار څه چې ته وایې استغفر الله، زه بخښنه غواړم خدایه. هلکه چې څوک د چا نه معافي غواړي نو ځان عجز او کمزورې ګڼي، او چې چا نه یې غواړي هغه لوی ګڼي، نو الله دې لوی وګڼه او ځان دې عجز او کمزورې وګڼي. استغفر الله الذي لا اله الا هو، دا الله نه علاوه بل ذات نشته دی. الحیو جمدې دی خدای، همیشه جمدې دی، مرګ ولا ناراضي. القیوم او دا د ځمکې او د دریابونو د هوا او د اسمانونو برخ کته ارس نظام الله قائم کړی. و اتوب الیه، زه خدای ته رجوع کوم. معنی سونه خشته او سونه مزیداره. نو زمارونو نن مې رتا د طالبانو سبق خو ما پرېږه د ټول عمر ورته واقعات وایو، او چې نن ورته لږ د طالبانو سبق ویم چې د خپل مقتدیان او دوستان څه نه څه عمل مو وکړي، نو پریشانی به هم ختمه شي. تاسو په دې عمل کوئ که خیر انشاءالله؟ پریشانی به هم ختمه شي، ټینشن به هم ختم شي، مال کې برکت به هم پیدا شي، جون کې برکت به هم پیدا شي، بچو کې برکت به هم پیدا شي، ګناه نه به هم خلاصې، نیکو ته به د مینه هم زیاتی. دا سار چې ته سل کاره ته څلورمه کلمه وې، ته ګوره په دغه ورځ به د نیکو ته مینه هم زیاتی. او یو بل علاج هم دی، وسوسو د بیماری نه به هم خلاصې. ډېرو خلکو در وسوسې بیماري، ما ته دومره ټلیفونونه کېږي، ډېر خلک غریبانان په وسوسو کې پراته دي. څوک وایي دا وسوسه ده، څوک وایي دا وسوسه ده، دا شیطان انخطي. ور یو خبره ته کوم، چاته چې شیطان وسوسې اچوي که نه، نو دې به هغه ته توجه نه ورکوي، خو دې خفه کېږي نه. ډېر خلک په دې پریشانۍ کې دي، وایي ما ته خو شیطان دا وسوسه اچوي، ایمان نه جوړ خلاص شوم. ما وی نه، چې کم کنډر کې مالي غل هغې نه غلا کوي، او چې کم کنډر کې کور کې مال نی د هغه نه غل غلا نه کوي. چې کم ځای مالي نو په هغه ځای غل حمله کوي. نو ما چې وسوسه درته پرېوځي نو زه هم شکر وباسه، الحمدلله ووایه ته مسلمان یې، نو شیطان ستا پسې لګېدلی دی کې ایمان پروت دی، نو ځکه دا شیطان وسوسې درته چې خرابوي دی. نو اعوذ بالله به وایې، ښه اعوذ بالله. او دا سل کرته چې سار دا ما څلورمه کلمه درته وویله، او دا سل کرته وې، نو د وسوسو نه به هم خلاص. د شیطان چې څومره وسوسې دي د هغې ټولو وسوسو نه به خلاص. دا خو دلته کې یو طالب و باباجي سره زمونږ پخوا دلته کې هغه واړه د جومات هغه کوټه وه او بر برنډه وه، موږ ماشومان وغواړو، نو هغه صاحب هغه ته بل شان وسوسه وه. هغه چې به مونځ کو نو په مانځه کې به وې سبحانک اللهم سبحان 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 سبحان، نو ټول ورځ په سبحانه به یې تېره کړه، او غریب به مخکې نه تشک یو عبدالله شاه ملک دی خدای پاک وبخښي، هغه خوشطبع او دلته به ناست دی، هغه به ورته ستا خدای داسې داسې وکړه سبحان سبحان کې، مونږ دې د مانځه نه وویستو، خدای دې تباه وکړه. او دلته به غریب اوس معیر دی چې هغه طالب او که بل طالب و دې جومات کې دی رو دلته او دس او غسل نه رښتیا او دس به دلته کو، غسل له به شیرپاو ته تو هغه سین کې به یې لمبل، وي دا نور اوبه پلیتې دي، وي هغه پاکې دي. دا وسوسه. او ما په مکه مکرمه کې یو سړی ولیدی، یو سړی بیت الله شریف ته هلته به مخامخ ودرېږي بیت الله شریف ته، نو هلته ولاړ دی پنجابي، نو دا ګوته یې داسې بیت الله ته مخامخ به ونیوه او داسې کې ټېړه هم ټېړه هم ټېړه ټېړه هم ټېړه کوږ ولاړی داسې به وي، دا ګوته به یې ګرځوله. یا خدای پاکه مې دا غریب خو لا پاکه مخته دی، لاس مې دونی چک مې ورکړه مې سیدې هو. الله اکبر وایه. دا وسوسې شیطان پریدي نه سړو ته اچوي، چاته یو شان او چاته بل شان، نو علاج خو شته که نه؟ نو که څوک په ډېره وسوسه کې مبتلی، لږ د ډاکټر صاحب له لاړ شي، دا په وینه کې څه شی کم شي، بنده دماغ کمزوري شي، نو هم دا شیطان بیا حملې زیاتې کوي. او دویم دا څلورمه کلمه د هغې علاج دی. ښه یاده به شي خبره؟ نن مې راته دا څیزونه وښول، او د مانځه نه پس آیت الکرسي راته ما مخکې ویلې ده چې رسول الله مبارک فرمایي چې څوک د مانځه نه پس آیت کرسي وایي نو د ده د جنت په منځ کې دغه یو مرګ دی، بس
چې ساتي وخیږي یو سړی په اندرم پایه برناستو او ناګانه د پایه نه پریوته چې څنګه مکه لاله سره ولګید مړ په خوب کې چولې ده وی الله را سره سوکړل وی نور خبر نیم خو پر چې جام دیوم په اندرم پایه مو چې زمکه لاله زمکه نه نیم تلې نه جنت ته تلې د اندرم پایه نه نه جنت ته تلې نو چې آیت الکرسی او ساده نو دي نو نیک به کم قاضي جنت ته بده نو دا سو سيزونه مرتنن او خل تاسو تم او چې څوک زما بیان اوري اغي ته موما ټولو ته چې دا مهرباني کې پدې به خیر ان شاء الله عمل کوي پدې لږ وخت لګي او پدې عمل کوي نو تاسو ټول پریشانه او مصیبتونو تکلیفونه به لري او په مال اولاد ارث کې برله خدای برکتونه واچي دعا وکړئ خدای موږ دې نیک اعمالو توفیق راکړي الله موږ د هر قسم پریشانو آفتونو مصیبتونو او درنزونو نه خدای په امن او امان کې وساتي یا الله د بچو د غمونو نه د مال د غمونو نه خدای موږ په امان کې وساتي خدای د پریشانو نه وساتي خدای دینم نصیب کې خدای شریعت هم نصیب کې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک لاس د حوض کوثر هم نصیب کې یا الہ العالمین که چاته څه پریشانی ده په خوشحالو یې بدله کړي الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي او یا الله که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي او یا الله که د چا رزق تنګي فراخه روزي ورکړي یا الله که د چا بچی نه خدای نارینه اولاد ورکړي که د چا وی او نارینه اولاد نه نارینه اولاد ورکړي الله موږ د حاسدین او د حسد نه وساتي شریان او د شر نه وساتي د بد نظر او د بد نظر نه وساتي زمونږ په دې ملکزو کندي کې ابلوزم د موږ د نوروز یو ورور وفات شوی او بیا بلم وفات شو غندل لالا پرون وفات شو او بل دغه دې دا څه ورته ویل کېږي مثل خان لالا او غندل لالا دواړه خدای پاک دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي الله دې د آخرت خوشحالي نصیب کړي او پرون بلو د سعدالدین خان بی وفات شوی کور والا په مهره کې الله دې غم وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي او د مرتضی میا صاحب وفات شوی د باندې الله دې وبخي الله دې وارثانو له صبر ورکړي او د قطب الخير د کندي د شانو کاکا زوی جهانگیر وفات شوی الله دې وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي بعضې ملګرو دعاګانې غوښتې دي الله د ټولو دعاګانې قبول کړي او چې دا څومره مړي شوي دي خدای ته وبخي دې والدینو صبر ورکړي د نورو غمونو نه الله په امان کې وساتي او زموږ د جومات ته د لرې ځای نه مېلمانه راځي الله په یو قدم ولا اجر ورکړي برکتونو خوشحالۍ ورکړي او د دې محلي خلک او د کلي خلک چې د هغوی کوم خدمت کوي الله د هغې اجرونه برکتونه په دواړه جهانه ورکړي برحمتک